کعبه شریفه کې پناه واخستا هغه توتاګرې ګرځېدو او چې کله دی د حرم شریف د حدودو نه بهر شو نو دالته به چې کوم نه نو کاڼې ورویشته او ابرهه الله پاتې که هغه وتښتېد خپل ملک یمن ته او په یمن کې چې کوم نه نو دی ډېر وخته پورې و خو داسې حالت کې و ډېره زیاته زمانه نه و سمیاشتې الله پرېښودو خو دی د دې وجود ته یو بیماري ولګېدی دننه سخا شو او بیا چې کوم نه نو دننه د سخا کېدلو نه بعد د ده دا غوښې او دا هډوکي چې کوم دی دا رجېدل شروع شو بهېدل شروع شو نو دته یو مرض الله ولګولو دنه به سخا بوی تلو هغه مرض چې کوم دی نو په دنیا کې یو دوه دریو کسانو ته لګېدلی دی خو یو د دې قوم د دې ملک ابرهه ته الله هغه مرض لګولی و الله پاک د هغې په شکل باندې مونږ له چې کوم دی د عقیدې پخې کې دا یقینونه هم پاخه شوه د دې قوم په ابرهه باندې الله هغه مرض ولګولو هغه نه هم سخا بوی تلو او هغه ته هم څوک نږدې نه ورتلو هغه په لال مسجد حمله کړې وه د لال مسجد نورو خلکو له به خدای پاک کومه سزا ورکړي خو هغه ابرهه چې د چا په وینا باندې هغه پروت و تر ډېره وخته پورې اوس ښه بویونه به تتله او څوک وله خواله نه ورتله والله په دغه ذلت او خوارۍ کې چې کوم دی نو هلاک